الشرائع والاحکام یو فقه دا پرون ذکر کړه اوس اصول فقه ذکر کوي او دې ته اشاره کوي چې اصول فقه سره صرف دا نه چې فروعات استنباط کړي چې فرعي مسلې چې اعمال سره تعلق دي لکه صلات زکات بلکې اصول فقه سره استنباط ته عقاید هم کېدای احکام مطلق دي او کېدای چې احکام عملی مرادي بیا بدا مختص فروعات سره چې فرعي مسلې که احکامونه مراد احکام عملی نو د اصول فقه باره کې دا څه وایي چې اصول فقه چا نه عبارت ده اصول فقه دې نه عبارت ده چې ادله اجمالی د هغه اوارث ته پیژني ادله اجمالی اوارث ته پیژني اجمالی دلیل چاته وایي چې هغه مدار دی حکم جزئی خاص نه لکه خاص يفيد القطع عام يفيد القطع عام مخصوص البعض يفيد الظن الامر للوجوب والنهي للتحريم دته ویا دله اجمالی چې عام منات او مدار دی حکم جزئی خاص نه نو دې ادله اجمالی او اوارث ذکر ادې باندې تصدیق ته حاصل دي او دو ادله اجمالی او اوارث ته حاصل ہے دینه مقصود دای چې ته دې سره یو حکم مستنبط کې فقهي حکم مستنبط کې دغه تصدیقات ته چې ادله اجمالی او اوارث ته حاصل کې هغه باندې تصدیق ته حاصل دي په دغه صفات سره د ادله او اوارث ته حاصل دي چې دا یو حکم فائدہ کې کې وایي یا اعتقادي حکم فائدہ کی دغه نام اصول فقه دغه تصدیقات نام دا سی عبارت ویل او معرفت احوال الادله اجمالا او دو مسمى کړه دا تصدیق لرا بثبوت الاحوال للادله الاجماليه وثبوت اوارث ادله اجماليه ولرا اجمالي ادله او خپل اوارث کنه لکه امر دا دلیل اجمالی ده عارض دا چې دا وجوب فائدہ کوي نهي دلیل اجمالی ده عارض دا چې دا تحریم فائدہ کوي خاص دلیل اجمالی ده عارض دا چې دا قطع فائدہ کوي عام غیر مخصوص الباس دلیل اجمالی ده عارض دا چې دا قطع فائدہ کوي نو معرفت احوال الادله دي دو مسمى کړه د تصدیق لره او ثبوت ته وارد ادله او اجمالی اولاد چې ادله اجمالیه او اوارث باندې تصدیق حاصل دي ادا ادله اجمالیه دا فائدہ په دغه حیثیت سره تصدیق حاصل دي چې دا ادله اجمالیه تا ته حکم فقهي فائدہ کی نو مطلق یا اوارث چې حکم فقهي کې داخل نه لکه قدم حدوث معرب مبني مرفوع منصوب دا وارث دي په دې سره حکم فقهي تعلق نشته نه دا چې وارث دکې تصدیق حاصل کی چې تا هغه سره د حکم فقهي باطل دي به دغه تصدیقات ته اصول دي کوي او معرفت احوال الادله ادو مسمى کړه دا تصدیق لره او ثبوت ته وارث ذاتیه الادله ادله ولره ثبوت ته وارث ذاتیه او ادله ولره په دې تصدیق حاصل کی على كون الادله مجمله وادله تفصيليه نه ادله اجمالي دې څه معنا ان دلیل دوه قسمه ده یو دلیل اجمالي ده یو دلیل تفصيلي ده دلیل اجمالي هغه دغه ته وایي چې ما ته ویل چې مناط کې حکم خاص نه لکه امر وجوب پر ده نه تحریم پر ده خاص فی القطع ده یا عبارتونه اشارتونه څومره اقسام چې ذکر کوي اصول فقه دا دلیل اجمالی یو دلیل تفصیلی ده چې خاص جزئی حکم ثابت دی دا دلیل تفصیلی دا په فقه کې خپل ذکرې دلیل تفصیلی چې خاص جزئی حکم ثابت دی دا فقه کې خپل ذکرې
او دا دلیل تفصیلی چې جزئی کوم ثابتې دا پس ثابتې چې سند دلیل اجمالی کې ا دلیل اجمالی ته ضرورت ته په کبر القياس کې لکه توای مثلا چې صلات فرض ده دا فقې مسله ده جزئی دلیل چې دا اقیم الصلاه امر دا اقیم الصلاه دا امر ده یعنی صلات مامور به ده اچوک چې مامور به یا به واجبي فصلات واجب دا دلیل تفصیلی دی فقہ اقیم الصلاه نه صغرا ثابت ده چې اقیم الصلاه یعنی الصلاه مامور به دې کې امر شوی د پاکیم کبرا به وای هر مامور به واجبي نتیجه شوی چې صلات واجب او صغرا چې صلات مامور به اقیم الصلاه دلیل تفصیلی ده او کبرا چې هر مامور به واجبي ولې دلیل اجمالی وای د اصول فقہ هر مامور به ولې واجبي اذ الامر للوجوب چې امر وجوب فرض یا مثلا توای قتل حرام ده ولې ځکه دا منیان هو ده هر منیان هو حرام وي ينتجو قتل حرام ده قتل ولې منیان هو ده قرآن پاک آیت په وای چې قتل باره کې وارد ده دا دلیل تفصیلی صغرا به ذکر کوي او کبرا چې هر منیان هو ولې حرام اذ الامر للتحریم اذ النهي للتحریم ځکه نه تعلیم پر دا دلیل اجمالی دلیل اجمالی ته ضرورت ته کبرا د دلیل کې ا دلیل تفصیلی فقہ خپل ویلای او کبرا پر بدا دلیل اجمالی دلیل ګرځي حال کون الادله مجمله په دې اړه چې دلیل مجملی او د دې عوارض باندې تصدیق حاصل کې فی افاده الاحکام حال کون الادله المجمله کائنه فی افاده الاحکام اصل کې فی افاده الاحکام دا احوالنا حال ده چې معرفت احوال د ادله اجمالی او توقیع حال كون الاحوال كائنه وثابته للادله في افاده الاحکام حال كون الاحوال کې عوارض کې چې دا دلیل ته ثابته چې دا احوال داسې احوالي چې فائدہ کې دا دلیل حکم لره داسې احوال نه چې حکم نه فائدہ کوي لکه رفع نصب جر قدم حدود دا هم احوال دي ادله دي دلیل حدیث قدیم مرفوع منصوب مرفوع دا موارد دي او دا وارد حکم نه فائدہ کوي هغه وارد چې دلیل باندې ثابت کې تصدیق حاصل کی چې دا وارد سره بیا دا دلیل حکم فقہی فائدہ کی دا ګور فی افاده الاحکام دا حال د احوالنا دا اجمالا حال د ادلهونه دا ترجمه ده معرفت ته وارد لپاره د ادله حال کون الادله مجمله چې دا ادله اجمالی وي نه ادله تفصیلی ځکه ادله تفصیلیه فقہ خپل ذکر کوي دلیل اجمالی به اصول فقہ کې وای دا به دلیل کبرا د دلیل تفصیلی ګرځي فی افاده حال کون الادله کې چې مجملی فی افاده الاحکام دا وارث باندې تصدیق دا څه وارث باندې تصدیق ادله ولره چې دا وارث کائنی فی افاده الاحکام په افاده د دلیل کې حکم فقہی لره دا څه وارث نه چې حکم فقہی نه پیدا کوي لکه رفع نصب قدم حدود دا هم وارث دي کنه په دې سره حکم فقہی نه پیدا کوي هغه وارث باندې تصدیق چې دا وارث دي احوال کائنه فی افاده الاحکام دا کائنی ادله او ثابتی په افاده ورکول دي د دلیل کې احکام فقہی ولره فی اصول الفقه دا معرفت تصدیق ته اصول فقه وایي اوس احکام نظائر احکام عملی دي نو فقه سره احکام مطلق واخلي احکام عملی دي که احکام اعتقادي دا معنی چې اصول فقه سره فقه هم ثابت دي یا عقیده ور سره ثابت دي دا خو صحیح عبارت اوس دینه اپل اوس دغه عبارت څه ده معرفت دا یا په زړه معرفت اثر ده ما قبل کې چې په فقه تعریف کې ویلو یا دا اثر تحقیق ما یفید باندې دا معرفت یا په ځاړه معرفت اته یا په ما یفید باندې اته ما قبل کدا معرفت په ځاړه معرفت اته نو دا ما تو اته په ما تو فلی قریب باندې دا مناسبت هم څه کې هغه معرفت دا معرفت ما تو فلی قریب ده ځکه هغه معرفت الاحکام ما یفید نورسته ده نو دا دوه وجود مناسبت ته دا دوه وجود فائدہ مند دي لیکن دې باندې هغه اعتراض چې پرون اعتراض اکدا معرفت احوال الادله دا په ما یفید واته دي چې دا ما تو فلی بعید ده اسم ولاندې راولي
نو معطوف علیه بعید دا مناسبت بعید ده سره ځکه دا معرفت او ما یفید ده مگر دا ده چې اعتراض نه پیدا کیږي پرونی اعتراضات به نه پیدا کیږي اوس ته وګوره کدا معرفت په زړه معرفت اثر کوي اوس په داسې عبارت وسموا ما يفيد معرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادة الأحكام بوصول الفقه دو مسمى کړي دي علماء د اهل شرع ما يفيد هغه مسائل چې فائدہ کوي یا هغه تصدیقات چې فائدہ کوي چاره فائدہ کوي معرفت احوال الادله تصدیقات لره فائدہ کوي په چیش تصدیق بیا احوال الادله په ثبوت او وارث ادله لره کوم ادله على كونها مجمله ادله اجماليه دي اصول فقه نه ادله تفصیلیه دي فقه اجمالی دلائل او وارث باندې تصدیق تا حاصل کی ورنه فعلى كون دي او وارث دي ادله او کې فی فائده الاحکام دا وارث دلیل ته په دغه حیثیت ثابت او قائم چې فائدہ کی دلیل حکم فقهی لره دی اصول الفقه دغه معرفت او دغه ما یفید ته دو اصول فقه ویل دا نو دو مسمى کړي ما یفید معرفت احوال الادله دغه معرفت په مخ معرفت اته ما یفید لاندې رااله عبارت دا څه ولګیده چې دو مسمى کړي ما یفید یعنی هغه مسائل یا تصدیقات چې فائدہ کوي معرفت احوال الادله تصدیق لره په ثبوت او وری ذاتی او ادله او اجمالی ولره دا څه وری چې فائدہ کی دا دلیل حکم لره نه دا څه وری رفع نسب کې د موجود یا حکم فقهي سره تعلق نه دغه ما یفید ته دو تصدیق دو اصول فقه ویل دا اوس هغه زوړ اعتراض دلته واری کله کښه دا خدای دی عبارت تا ویل چې دو مسمى کړی دي ما یفید هغه شیان چې فائدہ کوي چاله فائدہ کوي معرفت احوال الادله تصدیق لره په وارث ذاتی او د ادله او اجمالی او چې اصول فقه کوم ادله دي څنګه ما یفید ته د اصول فقه وایي ځکه نه پته کوم ما یفید څه شاله ما یفید تصدیقات دي کما یفید مسائل دي کما یفید تصدیقات نو مفیدم تصدیقات ام مفادم تصدیقات ځکه ما یفید هم تصدیقات څه شای فائدہ کوم معرفت احوال الادله تصدیق لره په ثبوت او وری ذاتی او ادله او اجمالی ولره مفید تصدیقات او مفاد تصدیقات لازم دي عبادت شایل نفسي والتالي باطل یو نقصان بل نقصان پکې دا ده چې تا ما یفید تصدیقات ته ویله افادت شایل نفسي نه علاوه کوم اصطلاح نه بعید لاړي ځکه کوم اصطلاح ده چې فن د اصول فقه مسائل ته وایي تصدیقات ته نه وایي دا یو اعتراض کما یفید مسائل نه عبارت دي بیا دا من دو مسمى کړي د ما یفید هغه مسائل چې فائدہ کی معرفت احوال الادله تصدیق لره په وارث ذاتی او د ادله او اجمالی او نه ادله او تفصیلی او چې دا وارث دلیل ته په دغه حیثیت ثابت کائنات فی افاده الاحکام چې دا کائن دلیل ته په افاده دي دلیل کې حکم لره نه اسه وارث د رفع نسب یاد کېدم حدود چې فقهي حکم فائدہ دغه مسائل ته د اصول فقه ویل دي ډیر شکار دی وکړه مسائل ته د اصول فقه ویل ما یفید ته ادا کوم اصطلاح هم ده ځکه کوم هر فن مسلو ته وایي نو اصول فقه مسلو ته وایي ای افاده شایل نفسي هم نه رااله ځکه ما یفید مسائل دي دا مفید ام مفاد سره معرفت احوال الادله تصدیقات دي نو تصدیقات مفاد مسائل مفید افاده شایل نفسي نه ده کوم اصطلاح مخالفت نشته خدا غلطه دی وکړه چې مسائل دي مفید کا او تصدیقات ته مفاد کړ حالانکه مسائل کله مفید دي تصدیقات مسله خو بلا کړل تصدیق سره سړي مسله ذکر علم سره معلوم حاصلې معلوم من حيث هي ذات معلومات ډېر دي په جان کې تصدیق پتا نشته په چې تصدیق دی به مسله ذکر مسلو من حيث هي سره تصدیقات نه حاصلې دا زور اعتراض وکړي اوس په جواب بیا کې جواب باغ په دوه طرزه کې سره کوم یفید د تصدیقات ته وایي دا خو دا مان چې دوه مسمى کړي دي هغه تصدیقات چې فائدہ کوي معرفت احوال الادله تصدیقات ولره ثبوت او وارث ادله او اجمالی ولره الى اخره دې ما یفید د اصول فقه وایي
اوس کته افاده د شعر نفسي ده نه افاده د شعر نفسي نه ده اول سر کې ما یفید تصدیقات کلی دي او مسائل کلیه او دا ورسته معرفت احوال الدله دا تصدیقات جزئی دي اشک نه چې تصدیق کلی نه تصدیق جزئی حاصل دي کتاب تصدیق کلی چې کل فاعل مرفوع کتاب تصدیق جزئی را دي چې زید په ضرب زید کې مرفوع نو تصدیق جزئی دا تصدیق کلی نه حاصل دي نه افاده د شعر نفسي نه رااله اول تصدیقات کلی دي کوم تصدیقات جزئی او دا داسې هر فن کې چې تصدیقات کلی حاصل کې کلی مسئله ټول ځکه ا تصدیق کې پوښ کو د جزئیات خپل باندې او کلی تصدیقاتونه په جزئیات باندې تصدیقات لري د افاده د شعر نفسي نه راځي اکه توه کوم نه بود ځکه کوم مسلو ته فن وایي پته خو تصدیقات ته فن ویل جواب دی چې نه یو اطلاق قریب ده مسلې دي ایو اطلاق قریب خونه نه خو ډیر بعید نه ده تصدیقات اس تدوین العلم بعد تدوین المعلوم دا مسله ده چې تدوین مسلو سره تعلق لري تدوین ځکه تدوین تصنیف ته وایي ا تصنیف پته کې دی چې کثرت دي ا کثرت په مسلو کې کثرت دي ناول تدوین المعلوم تصدیقات کې کثرت نه تصدیق ایزان دا یو بسیط سره تزین کې پروت ها الا ان تدوین العلم بعد تدوین المعلوم تدوین اطلاق په علم کې دی خو چې معلوم مدون دي نو مسلو تدوین دا حقیقت ته علم باندې تدوین اطلاق کوي چې دا تصدیقات او تصنیف سواله مجازان به اعتبار المعلومات دا معلوماتونه کتاب جوړ ده تدوین نسبت لکه معلومات ته حقیقت ته تصدیق ته مجازان نسبت کوي دې باندې تدوین اطلاق صحیح ده دا یو جواب اول تقدیر جواب یا په دوم تقدیر جواب کوم او دا چې جوابون کوه چې په دغه تصدیقاتو کې چې معرفت تصدیقات کلی دي دا تصدیقات کلی دي معتدبها ادا معرفت احوال لهم تصدیقات غیر معتدبها دا بل جواب په دغه شک کوي چې کته تصدیقات معتدبها د کې معتدبها څه وایي چې څه د فن کلیات هغه کلیات چې تاسو نجات درکې غلطیانه داسې کلیات ته فن ته ځکه چې تاسو نجات غلطیانه درکې هغه باندې تصدیقات حاصل کړي دغه تصدیقات معتدبها د سره حاصلې تصدیقات غیر معتدبها چې فن ته ضرورت پکې نه هغه تصدیقات ادو تصدیقاتونه خلاص دکې چې د فن تصدیقات معتدبها ځکه چې تاسو نجات درکې په فن کې غلطیانه یا به تصدیقات غیر معتدبه خپل حاصله دا جواب کې دی یا جواب په دوم شکته چې ما یفید مسائل دي مسئله فائدہ کوي معرفت احوال الدله تصدیق لره په ثبوت ته او ذاتی او دلیل اجمالی لره په دغه حیثیت باندې چې فائدہ کی دلیل حکم لره او ستاویل چې ټیک ته مسلو ته د اصول فقه ویله چې ما یفید مسئله څه ادا کوم اطلاق هم ده کوم مسلو ته فن وای خو ته مسئله مفید دي تصدیقات وکړي مسله خو بلا کسا تصدیق مفید دي مسلو ده جواب ده چې مسلو نه مسئله مدلل مراد دي یو نفس مسله ده تصدیق ته محتاج ده معلومیت دي تصدیق له وجه تصدیقات له وجه به ته مسله ته معلومه کړي یو مسله مدلله ده چې دلیل پته کې بیا دا دلیل په مسله مدلل چې ته قائم کې نو دا فائدہ کوي وجود التصدیق په نفس الامر کې چې مسله باندې دلیل وای تصدیقات خپل حاصل دي نو تصدیقات ته نفس مسله محتاج ده په معرفت کې التصدیقات په وجود کې محتاج دي مسله من حيث الدلیل ده په مسله دلیل وای به تصدیقات حاصل دي دا مراد ده چې هغه مسله مدلله چې فائدہ کوي معرفت ته احوال دي دلیل ولره ته اصول فقه وای هغه اعتراضات چې کوم وارد ده ختم شي اوس ترجمه ده اصله او سم موضوع مسمى کړی دي ما یفیدو هغه مسالې مدلله چې فائدہ کوي معرفت احوال الدله تصدیق لره په ثبوت ته واردو ادله ولره کوم ادله علاقونه مجمله چې مجمل دلیل څه وایي مخکې ته تیره چې خاص جزئی سره تعلق نه تکامل وجوب پر دا خاص جزئی سره نه متعلق نه تحریم پر ده خاص جزئی سره نه متعلق نو دا اصول فقه چې دا هغه کې سره او وارث د کې د ادله او اجمالی او د کې عبارتونه اشاره خاصه خاص عام غیر مخصوص البعض مخصوص البعض امر نه دا معرفت احوال د ادله او اجمالی او قال كونه في افاده الاحکام
دا حال د احوالونه هغه احوال د ادلو چې څه ځکه فالکون د احوالو کې چې دا قائني دلیل ته ثابتي صفات ته احکام او پیدا ورکول دي دلیل کې احکامو کې ولر ادا اوارین ځکه چې دا دلیل به او فقہی فائدہ کوي دا اوارین نه د رفع نسب یا د قدم حدود چې فقہی نه ورته دي په اصول الفقه دغه ما یفید مسائل مدلله او تبع اصول الفقه وایي د اخلاق او دا مسله مې توګه دا اصول الفقه ادله اجمالیه دي نه ادله تفصیلیه دي ادله تفصیلیه فقه خپل ویلي بدايه ګورنه هر مسله سره دلیل تفصیلی وایي او هغه دلیل تفصیلی محتاج د دلیل اجمالی دی اصول الفقه ته په کبرا د دلیل کې اصول الفقه دلیل به کبرا د دلیل ګرځي هغه پر هغه دلیل وایي الدلیل تفصیلی چې خاص مسلې باندې قائم دي چې هغه یو مسله ثابته لکه مثلا صلات فرضیت ثابته څنګه وایي چې صلات مامور بي د پاکي مصلات کې هر مامور بي واجبي د کبرا دلیل سره د اصول الفقه قاعده و دلیل ګرځي چې الامر للوجوب تاسو بلبل واغلا دا دلیل تفصیلی په کبرا کې محتاج د دلیل اجمالی ته چې اصول الفقه ده